الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ورحمة اللہ رب العزت انسان سے دنیا ترا لے گئے دته دین او شریعت ورکړی انسان په دې دین او دې شریعت باندې د عمل کی بیا به الله رب العزت د آخرت نجات د آخرت کامیابی لدل لپاره انتخاب کوي بیا به انسان په آخرت کې کامیاب کیږي لیکن دا انسان سے وہ دنیا کی زندگی تیرئی کوم دین کوم شریعت سے اللہ رب العزت دل انسان ترا لے گلے دا دین باندې عمل کول د انسان لپاره مشکل وي سپدی دین او د شریعت او د احکامات سے اللہ رب العزت انسان ته حکم کړی چې ته به ما د عبادت ادا کوي د دې طریقه انسان ته معلومه نه و د دغو طریقو ورکولو لپاره الله رب العزت انبیاء را لېږلي کوم عمل چې پیغمبر په کومه طریقه سره کړی پیغمبر سے په کومه طریقه باندې خپل ژوندۍ تیر کړی ده
پیغمبر سے بکومه طریقه سره خپل خوشحالي خپل غم مناو کړی امت ته په دې ژوندۍ دی پیغمبر کې درس ته سیدا سے وداسي طریقه باندې ژوندۍ تیروي کوم انسان سے د خپل پیغمبر په طریقه باندې ژوندۍ تیر کړل هغه انسان کامیاب ده هغه مسلمان کامیاب ده چې د خپل پیغمبر په نقش قدم باندې روان شي او د پیغمبر مطلب د پیغمبر د محبت مطلب او د پیغمبر د محبت علامه دی امتی سره دا ده چې هغه امتی به د خپل پیغمبر په نقش قدم باندې روان کوم امتی چې دعوه دی پیغمبر دی عشق ای سیما محبت دا دی خپل پیغمبر سره دی ما عشق دا دی ما محبت دا نو یو دی خلی دعوی تصدیق په پکې وخت کې کیږي چې هغه د خپل پیغمبر په نقش قدم باندې روان کچیرې دغه امتی د خپل پیغمبر په نقش قدم باندې روان او دغه امتی به صادق بخبر خبره کې بلل کیږي چې دا صادق ده دا رښتونه ده د خپل پیغمبر سره وفادار ده د خپل پیغمبر سره محبت ده مینا ده عشق ده ځکه د خپل پیغمبر هر طور طریقه هر لار هر قدم بخبر زندگی کې د پیغمبر اختیار کړی او کچیر یو انسان د محبت دعوی کوي او بلاد د پیغمبر روان نه دا د خپل دعوه ده او الله رب العزت فرمایي لما تقولون ما لا تفعلون ولدي هو خبرو دعوی کوي ستا سي کوي نه بخلو باندې دعوه د محبت ده بخلو باندې دعوه د اطاعت د پیغمبر ده لیکن عمل د پیغمبر د شریعت او د پیغمبر د طریقو مخالف نو الله رب العزت فرمایي لما تقولون ما لا تفعلون تاسو په خلو باندې هغه خبرې ولې کوي چې تاسو هغه کارونه په عملی شکل باندې نه کوئ نو الله رب العزت چې انسانیت دنیا ته راغلی دا کوم شریعت چې ورکړی د پیغمبر باندې اول عمل کوونکی پیغمبر ایغون احکاماتو باندې ویغو طریقو باندې اول عمل سے کړی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړی بیا دې پیغمبر ټول ژوندۍ د خپل امت لپاره درس د دستور العمل د نجات ذریعہ ده کچيري امتي د خپل پیغمبر په طریقه سره ژوندۍ تیر کړي دا امتي به کامیاب وي دنیا او د آخرت خوشحالي او کامیابی به الله رب العزت د انسان لپاره مقدر کچيري یو انسان د خپل پیغمبر په طریقو باندې عمل نه کوي د خپل پیغمبر طریقې په زندگی کې نه رایج کوي په خپل معاشره کې نه رایج کوي په خپل کور خپل اولاد او عیال کې نه رایج کوي دا انسان په دنیا او په آخرت کې په خساره کې الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اے پیغمبر په دنیا کې مخالف ډیر د خدای د محبت دایي چې مخالف او توای کچېری دی الله رب العزت سره پرشتیا تاسو محبت کوي فاتبعوني لما اتباع وکړئ دما په نقش قدم باندې روان سي دما سنت اپناو کوي دما د سنت او طریقو دما طریقې په زندگی کې رایج کې فتبعوني يحببكم الله الله رب العزت بل تاسو سره محبت کوم سړی چې الله رب العزت او د الله رب العزت د پیغمبر د محبت دعوه کوي الله رب العزت فرمایلی دي چې پیغمبر ورته وایي فتبعوني دما په نقش قدم باندې روان شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشحالي کومه طریقه و د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غم کومه طریقه و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عبادت کومه
گاونډیانو سره زندگی په کومه طریقه سره تیرول نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مرګرو سره صحابه سره یارانه او دوستی په کومه طریقه سره کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین د دشمنانو سره معاملات سره دا ورته راوړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوراک په کومه طریقه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک په کومه طریقه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیمه په مجلس کې کېناستو یا مجلس کې ناسته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کومه طریقه سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ژوندۍ ټولې شعبې انسان په خپل زندگی په ټولو شعبو کې رایج کی او په هغو باندې عمل وکړي دغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقو چې کوم عمل انسان وکړي دغه انسان کامیاب د دنیا او آخرت الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي چې کوم انسان د خپل پیغمبر اطاعت وکړي فقد فاز فوزا عظیما دغه ډېره لویه کامیابي میلاو شوه چې د خپل پیغمبر طریقې په خپل ژوندۍ کې رایج کړلې د خپل پیغمبر په طریقو روان شو هر عمل د پیغمبر د طریقې مطابق دغه انسان ډېر لوی ګټه ترلاسه کړه دغه انسان کامیاب شو چې د خپل پیغمبر په طریقو باندې روان شو الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اے د ایمان خاوندانو تاسو د الله رب العزت اطاعت وکړئ او د الله رب العزت د پیغمبر اطاعت وکړئ د تاسو کامیابی په دې خبره کې ده چې تاسو د خپل الله رب العزت خبره ومنئ او د خپل پیغمبر په اطاعت کې خپل ژوندۍ تیره کړئ بل آیت کې الله رب العزت فرمایي من اطاع الرسول فقد اطاع الله کوم سړی چې د خپل پیغمبر تابعداري وکړه د خپل پیغمبر خبره ومنله د خپل پیغمبر په نقش قدم باندې روان شو فقد اطاع الله دا د الله رب العزت خبره ځکه د پیغمبر هر کار د پیغمبر هر عمل دغه د الله رب العزت د حکم مطابق نو کوم انسان چې د خپل پیغمبر په نقش قدم باندې روان شو د خپل پیغمبر اطاعت وکړي دا په حقیقت کې د الله رب العزت اطاعت کول په حقیقت کې د الله رب العزت خبره منل دي ځکه پیغمبر چې څومره زندگی تیروي د الله رب العزت د احکاماتو مطابق یې تیروي نو امت ته حکم دي خبره د شته د خپل پیغمبر په نقش قدم باندې سي بیا به امت ته د دنیا او د آخرت کامیابی ملاوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کل امتی يدخلون الجنہ دما ہر امتی با اللہ رب العزت جنت تا داخل ہے الا من ابا مگر ہم انسان سیدھا انکار کو اللہ رب العزت بے جنت تا نہ داخل ہے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا وکڑا من ابا یا رسول سوک تدسی انسان سے دائی انکار نبی علیہ السلام اور دو فرمائل من اطاعنی دخل الجنہ چاہ سے جماع تابیداری وکڑا جماع خبری ہو مانا جماع پترکو باندے روان اللہ رب العزت باقا انسان جنت تا داخل ومن عصانی چاہ سے جماع ترکونا مخالفت دو کوئی وبغت طریقہ باندے روان سا جماع پترکہ تاکو نکو دی ما زندگی دی خپلی زندگی نا مننو گرزول فقط ابا دل انسان انکار ہوگا او ہر منکر سید نبی علیہ السلام کو طریقو باندے نزی نبی علیہ السلام فرمائی دا انسان با جہنم تداخل ہے نو دی انسان لپارا دی کامیابی دی دنیا دی آخرت تل دی نبی علیہ السلام کو طریقو باندے تک کوم انسان سے په دنیا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې په زندگی کې رایج کی به وو طریقو باندې عمل وکړي دا انسان لپاره د نجات ذریعہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې
کچیر یو انسان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقو باندې نسی نبی علیہ السلام فرمایي دا انسان په جهنم ته داخلي دا انسان په منکرینو کې داخل ده او هر منکر انسان په جهنم الله رب العزت داخله الله رب العزت فرمایي وما آتاكم الرسول فخذوه کوم خبره چې پیغمبر ته توکل هغه ټینګ وکړي کوم عمل پیغمبر وکړي پیغمبر عمل وکړي وما نهاكم عنه فانتهوا پیغمبر سے کوم خبرې نه منې کړې کوم عمل نه منې کړې هغه عمل پریږدي هغه عمل د تاسو لپاره د هلاکت د تباہی ذریعہ کوم عمل سے پیغمبر تاسو ته وکړي حکم درته وکړي وایغه عمل باندې تاسو کار وکړي هغه عمل په ځان کې راځي چې ژوندۍ کې هغه عمل راځي او کوم فعل کوم کار کوم قول چې پیغمبر تاسو معنا کړی فانتهوا دې عمل نه منځ نو دې پیغمبر زندگی دا غره قوم لپاره دی امت لپاره یو نمونه ده لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه بهترین نمونه دا نمونه دی انسان لپاره د نجات ذریعہ ده الله رب العزت سے دین انسانیت ته راغلی دې دین د تشریح لپاره انبیاء راغلي په دې دین باندې عمل کولو لپاره انبیاء الله رب العزت راغلي چې امت ته دې دین نمونه وکړي چې دا عمل په دې طریقه سره کوي الله رب العزت چې حکم کړی وایي چې اقیموا الصلاة تاسو موږ قائم کوئ اوس کچېرې پیغمبر طریقه یا پیغمبر عمل امت نه وایي لري پیغمبر هغه طریقه سره چې کومه طریقه سره پیغمبر عمل کړی دی د مانځه امت نه وایي لري امت به عمل یا الله رب العزت او بندگان به عبادت په مختلفو طریقو سره ادا کوي ځکه نمونه به موجوده نه وه په دنیا کې الله رب العزت سي انبیاء راولېږه نبی علیه الصلاة والسلام یې راولېږه دغه یو نمونه ده د خپل امت لپاره چې عمل به په دې طریقه سره کله چیرې دغه عمل د خپل پیغمبر د طریقو مطابق وایه دغه عمل به الله رب العزت ته قابل قبول وي دغه عمل به د انسان د نجات ذریعہ ګرځي دغه عمل به د انسان د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ کچیری او عمل په ظاهر ډیر ښایسته شکل او صورت خوند درکوي د دنیا مزید لیکن د پیغمبر طریقه هغه نه هغه طریقه پیغمبر په هغه طریقه باندې عبادت کوي نه هغه کوم عبادت چې پیغمبر په کومه طریقه سره ادا کړی دي دا انسان په خپل یو داسې طریقه ایجاد کړي او داسې نوې عبادت ایجاد چې پیغمبر په هغه باندې عمل نه کړی هغه د انسان لپاره د حرکت ذریعہ ګرځي هغه د انسان لپاره د تباہی ذریعہ ګرځي واحد د کامیابی ذریعہ چې انسان لپاره د غالي نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث شریف کې فرمایي دمانه وسط بډیر لولو فتنه راځي ډېر لولو فتنه بشکاره سي او خلک په دې فتنو کې مبتلا دي لیکن دو شیان مضبوط ونیسي یو قرآن مضبوط ونیسي یو دماغ طریقې مضبوطې ونیسي کوم انسان چې دغه دو شیان مضبوط ونیول هغه به د ګمراهۍ نه هغه به د دغو فتنو نه محفوظ چې چا په قرآن باندې مغولې ولګولې قرآن باندې عمل وکړي قرآن د خپل زندگی دستور العمل وګرځاوه او د ما په طریقو باندې یتابو او د ما سنت طریقې په زندگی کې رایج کړل دا انسان باندې امتحاناتونه دغه فتنو نه محفوظ ټول دنیا په نور په فتنو کې مبتلا ده نو د انسانیت د کامیابی ذریعہ د پیغمبر طریقې کوم امت چې د پیغمبر د خپل پیغمبر په طریقو سره روان شه امت کامیاب ده کوم امت چې د خپل پیغمبر طریقې پرېښولې دنیا او آخرت کې الله رب العزت د قوم لپاره ذلت او رسوایي لیکلي دا قوم اگر که په خپل باندې د پیغمبر د عشق او محبت دعوه کوي لیکن طریقې دي عمل د خپل پیغمبر په طریقو سره نه دا قوم دا امت دا ډله دا د دنیا او د آخرت د تباہی ذریعہ لپاره د
خپل ژوندۍ ګرځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رازدار پټي خبرې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم د راز پټي خبرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبی علیہ السلام دته ټول منافقین شعور سره پلانکای منافق دا مدینه منوره کې پلانکای بل یو صحابي ته منافقین معلوم نه صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ته معلوم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ چې کله پوښتنه کړه اے عمر حضرت حذیفہ نور پوښتنه خو نه درنه کوم تا ته راز نبی علیہ السلام ویل ما ته دا خبر راکړه کوئی منافقینو کې څه دماغ نه درکول دسې نه څه په منافقینو کې دماغ شمار اوسې چې تا ته نبی علیہ السلام درکول. او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور خلافت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ته قتل سی کومي جنازې ته بدای نه ته عمر بدل یسه په کومه جنازه کې حذیفہ شریک نه پوسه سیاله جنازه دی منافق جنازه د عمر په جنازه کې شرکت نه کوي ځکه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراز خبرې کولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو علاقې ته ولې صحابه سره دي د دین د تبلیغ لپاره څو معاهدات د کفارو سره طی کړي. حذیفہ رضی الله تعالی عنہ د خپل ملګرو سره کفار سرداران ناس ستارخان باندې ناس حذیفہ رضی الله تعالی عنہ یو عمر او چته کړل لاس راوړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف ته چې کله لداسې نه یو ګوله یو لقمه ولويږي په هغه باندې چې کوم خلی لګېدلی هغه داسې د پاک کې دا لقمه وخوري شیطان ته مفرې حضرت حذیفہ رضی الله تعالی عنہ دا لقمه راواخیسته چې کله خوړله د بسنګ باندې بل صحابي سره ناست په مټې ووایي چې دا جوهلا دا سرداران په دا خبره کې چې دومره وږي یو لقمه پر مطلب څنګه تېرولې ده دغه یو لقمه نه پرېږدي دومره حریص دي د دنیا دومره کمزوري دي دومره لالچیان دي. حضرت حذیفہ رضی الله تعالی عنہ رسول ته سماعت پیغمبر دا حدیث ته سماعت پیغمبر دا طریقه ده چې لقمه در نه ولوي هغه لقمه شیطان ته مه پرېږدئ پاکه یې کړئ چې ګندګي زیاته پرې لګېدلې نه او بیا یې وخورئ. اترک هذا سنت لهذه الحمقاء زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه سنت طریقه لري او بیا عقل جاهلانو لپاره سوړ کړی دا د دنیا سردارانی لیکن پیغام هغه سردار چې د کائنات سردار ده زه د هیڅ طریقه سوړ پرېږدم دغه په طریقو کې د موږ لپاره نجات ده. ما ته د دنیا شرم ما ته د دنیا بې عزتي ما ته د دنیا د خلقو د ذلت په سترګه باندې کتل دغه برداشت لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقه پر کول د غره دی برداشت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت او تابعداري باندې کلمات چې څو ټوټه ټوټه کیږي زدي ته تیار یم لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقو پر کول او تنه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کی راضی کله چې دور د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مکه مکرمه کې طواف حجر اسود ته مخامخ ودرې حجر اسود سره خبرې شروع کړې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اے حجر اسود انی اعلم انك حجر ما ته دا معلومات چې ته یو ډبره نه چاته ضرر رسولای شي نه نفع رسولای شي نه تا سره د ضرر څه طریقه ست چې خلکو ته ضرر ورسوي تکلیف ورسوي مصیبت ورسوي نو ته انسانیت ته ګټه او تاوان رسولای شي لیکن ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلای دا چې پتا باندې لاس تیر کوی او کولی کوی نو زه د خپل پیغمبر هغه طریقه باندې تک کومه زه د پیغمبر په هغه طریقه باندې رفتار کما زه پتا باندې لاس تیر وځي چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام پتا باندې لاس تیر کړي او پر کړه
کنه کچیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما لیدلای نه وای اے حجر اسود ما وته نه ویو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدم په قدم باندې صحابه عمل کو په هر کار باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په ژوندۍ کې وکړي او صحابه په غلا بار تیار چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلینا خبر وته فورا به صحابي عمل کول فورا به خبره ته تیار وي فورا به عمل وکړي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د امت فقيه انسان چې الله رب العزت دې روح علم ورکړ یو ورځ مسجد نبی ته روان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمعې بیان کړ مسجد نبی ته چې کله دې وخت داخله کړي وي یو باندې کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایل کړي حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه چپړو کوچی کې کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولید عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې پښتنه کړي ولې کې لستي نیم د جماعت نبای نیم د نیم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر اوار ودرسه وقعوا نو فورا مې ته په خبره باندې عمل وکړ چې نه دې تعالی فرمانی راځي او چې پیغمبر نه فرمانی راځي انسان ټول اعمال ضایع کوي دومره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت او تابعداري ته یسری کړ دومره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري ته په انتظار ور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره به فورا عملي کول یو صحابي مبارک راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلار کې ولید بلار روان د سرو سرو وته یې وته کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وشیان دما د امت د سړو لپاره ناروا حرام د خلکو لپاره جایز یو د ورخم جماع رسل ورخم استعمال د سړی لپاره ناروا حرام زګر د جنتی جامه ده کله چې مسلمانان جنت ته داخل شي الله رب العزت د ورخم جامع ورکړي یو د سړی له مسلمان لپاره د سرو سرو کمبړ یا د سرو سرو هغه زیور استعمالول دا دو شیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایي دماغ د امت سړی به نه استعمالوي دا حرام په جنت کې الله رب العزت دا نعمت ورکړي د سرو سرو هغه زیورات هم الله رب العزت مسلمان سے جنت ته داخل شي هغه ورکړي او د ورخم جامع هم الله رب العزت په جنت کې جنتیانو ته تیاری کړی هغه ورکړي نو دا د جنت لباس ده مسلمان به په دنیا کې نه استعمالوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي ولې در روان په کوټه باندې د سرو سرو هغه وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې ما ته د تعالی د بوتانو کوي یا رسول الله خو خنستر سره ایمان نه راوړي نبی علیہ السلام چې لاس وکړ د سرو سرو وته په کوټه کړي نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې دا وته د تعالی لپاره ناجایز وہ اصطلاح ورزار ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ بل صحابي راځي دته مشوره ورکړي چې وته ودی راخسته او خپل بیبي ته ودی وړي وته ودی راخسته او خرڅګړي ودی بازار کې خپل اهل او عیال باندې نام نفقه اخیسته دا صحابي ورته فرمایي چې زه هغه شی څوړ راوخم چې د ما پیغمبر د ما د وته نه وایي صاحب ورزار دما زمین دما ایمان دا خبره نه برداشت کوي چې دما پیغمبر دی یو شی دی باندې لاس نه وباسي ما دې یو کار نه باندې کې او بیا د زور سم هغه کار دی عملي کوي دما ایمان دا خبره اجازه نه راکوي نو محترم د نجات ذریعہ د خپل پیغمبر په طریقو باندې عمل کوم انسان چې د خپل پیغمبر په طریقو باندې عمل وکړي هغه انسان کامیاب ده هغه انسان په دنیا او آخرت سرخرو ده هغه انسان چې د خپل پیغمبر په طریقو باندې عمل کوي هغه انسان لپاره د دنیا او د آخرت نجات مقدر ده الله رب العزت دغه لپاره د جنت نعمتونه تیار کړي نو انسان چې په دنیا کې ژوندۍ تیروي د خپل پیغمبر په طریقه سره کوي عبادت تجارت
نور څومره اعمال سي دي هغه د پیغمبر د فرامینو او د پیغمبر د طریقو مطابق کچیر د پیغمبر د فرامینو مطابق نه د پیغمبر د طریقو مطابق نه دا انسان لپاره دا عمل دا زندگی د انسان لپاره د خسارې د تاوان ذریعہ ده انسان لپاره چې کامیابی ولا ذریعہ ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې الله رب العزت دې مبارکاسي په زندگی کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې راځي او الله رب العزت دې موږ د تاسو د ټول محبت د نبی علیه الصلاۃ والسلام له طریقو سره پیدا کړي واخر دعوانا الحمدلله